السلام علیکم ګرانو کتونکو زه شیرین زاده یم او دا ټایم زه په خوازخیله کې موجود یم. ای منګی ته الو ها نو په دې کې زیات کړ شیزونه زمون کم د پښتو د کلچر سره تعلق ساتي د ثقافت او ناغه پم راځوند کو زما لول زمانه د پلار شو خو د دې شیزونه که اجازه ته ملاو شنو موزیم کولای شي. بالکل کولای شي. زما په خپل خیال ګرانو کتونکو چې حکومتي څونه چارواکي دي او کوم زمونږ د ثقافت او د تاریخي کا محکمه ده هغه په کار دی چې د خلکو حوصله افزایی وکړي خلکو ته د خپل وطن خلکو ته سوال غواړي د وطن خلکو ته هم دا پیغام ده چې لکه هر انسان له پکار ده چې دا سامان خرابینو او محفوظ کړي زمونږ د مشرانو نخې دي او جی مندانو ده ها شمله چې به فشار بلې بالکل او جدا خانک ته خوراک چې به پکې غوړو دا زمرد تاسو خرڅوي دا شزون دا ګټه کړه دا زمرد دا خو د سواد زمرد دی پیزا ګټو ها السلام علیکم ګرانو کتونکو زه شیرین زاده یم او دا ټایم زه په خوازخیله کې موجود یم او داسې یو کس سره موجود یم چې د هغه د تاریخ سره محبت ته تاریخي شذونه راغونډي او یو ځای کې جمع کوي. نو زه نه تاسو کوم چې دا سيزونه تا کم ځای پیدا کړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه حال دی؟ خیر دی جی. تاسو دومره خخ شذونه دلته کې را پیدا کړی دي کم ځای نه یو دا خو منګه په دې شیزونه پسې ګرځو. ها دا کسان دي اغم ګرځي په دې کلو باندې راغونډي منګی ته الو نو په دې کې زیات کړ شیزونه زمون کم د پښتو د کلچر سره تعلق ساتي د ثقافت او ناغه پم راځوند کو زما لول زمانه د پلار شو خو د دې شیزونه سره ها نو وسه د عمر د تقاضې په لیاس سره دغه شوق شته وسوم ټیک ته او وسه زمام شوق ته زما د ډیرورم شوق ته زما کشر رور ده دغم شوق ته ماشاءالله الان کې که زمون په کور کې ماشوم دی او کلوې دی هغه د دې شیزونو سره خپل یو شوق ساتي ها چې را زمون سره د پیسې نه خو چې دا شیزونه زمون سره ټیک ته نو د خلکو بل زیات کر کسان عزیزان له ډیرو د پاره زمون یو شیزلی او نو دا غوغه کار پم برابرۍ کې د ډیره هغه ها او عالم کې مونږ د ګټې د پارم نه کو خو د خپل شوق ته پاره د خو چې یاره زمونږ د کلچر ژوندۍ په دې پښتو ده او نو د خلکو د ډیرو د پاره زیات کړل دا خبره زکه صحیح ده چې په دې کې زینم دا کلاوی پکې دي او دغه پکې خانکونه دي پکې مندانو دي پکې زمونږ زړې ټوپک او دا دغه پکې چې کوم دي مختلف شیزونه چې کوم دي رباپونه راشپیل د سره خبرې کومه تر تاسو ول غواړي څنګه د کم زګونو سامان په دې کتاب سره دغه خو د ټول سواد سامان شته مثال بنیر پکې مشته د شنګلې پکې مشته زموږ مرګري دي ګرځي هغه ته موږ ویناګانې کړل چې کم ځکه سامان ماون د خو نه غوړي موږ راوړي موږ ته الو لکه زموږ نو موزیم ولنه کولای موزیم جو حکومت ته طرف لاس دغه نه راغله اجازه ته ها او جاو که اجازه ته ملاو شنو موزیم کولای شي. بالکل کولای شي. زما په خپل خیال ګرانو کتونکو چې حکومتي څونه چارواکي دي او کوم زمونږ د ثقافت او د تاریخي کا محکمه ده هغه په کار دی چې د خلکو حوصله افزایی وکړي او هغه د میوزیم اجازه ورکړي ولې چې په خپل باندې ګرځم په دل کې هم میوزیم شته په چترال کې هم 2-3 میوزیمونه دي په ګلګت بلتستان کې تقریبا په هر کلی کې میوزیم دی نو پرایویټ میوزیمونه دي لکه دا سرکاري نه دي هغه خپل مشرانو هغه سيزونه چې کم دي هغه یو ځای کې جمع کړي دي او خلک راځي او ګوري او سیاحان چې ولکم راځي کټوله نو هغه هم مناسب پیسې خو د 50 روپۍ 60 روپۍ 200 روپۍ یعنی د مختلف ضلعو خبر تاسو کوم په ګلګت بلتستان کې دغه ریواج ډیر زیات دی خو تاسو تلک دغه خیمه تاسو دا کته شي څونه تاریخي شزونه په دې کې پراته دي څومره لکه د هرانی دوه شزونه دي چې لکه دا زمونږ مشرانو به استعمال کړي زمونږ خلکو به دا استعمال کړي او نن مطلب دا د سره دا کړي دي نو یو خبر را سره نور وکړي چې دا کوم حکومت موږ له د موزیم اجازه تراکو نو زموږ سره نور سامان هم شته ډیر سامان به پیدا کوو او جاو لکه اوس کورکم سامان شته کنه او جاو چې اجازه تراکو موزیم به کولاو میوزیم کولاو شي او لکه تاسو د دې لپاره سهال ځلې کړی دي تاسو ام ان ا ډاکټر امجد چې کوم دی هغه ډیر خو دغه د زما خیال د خپل خلکو سره مینه محبت هم ساتي او هغه ته وای علي شاه خان دی دلته کې څنګه د حکومتي چارواکي دي د دې په لاس کې اختیار دی نو کدي دغه
دغه وینا وکړي زما خیال دی په دې کې به رکاوټ وي نه به یعنې دا کاندید صدر چې ووایو نو بیا به پکې رکاوټ نه وي. بیا په پکې چترال کې هم شته، په دیر کې هم شته، هر ځای کې په سوات په سلامپور کې هم شته. سلامپور کې هم شته، خو زمونږ په دې علاقه باندې نشته. نو په کار چې دلته هم وشي او تاسو اجازت سره راکړي نو بیا به صحیح. او بیا به یو کار بل مو شي ته به خفه کېږي نو خو که داسې پټ پټ شی پکې زمونږ نه پټ خرڅوي نو بیا به هغه هم نه خرڅوي بیا به وایي چې کې مې خو دی او جاو بس د خرڅ شوقیان نه یو، نه د اخیستو شوقیان یو، جمع کولو خو د خرڅ شوقیان نه یو. خلک خرڅ نه کوي او جاو خو که اوس زه مجبوره کړم او زه له تل چې نه ماله دا شی راکړه او زه به سپاره سره ورمنې بیا دا د شوق لکه دا خو تا هم پکار ده چې ته پکې موږ له سامان راوړې په دې موزیم کې او جمع کړې. او جاو یاره زه خو داسې پټ کړم یقین وکړه چې دا سر نه اړوسه ویلی اوس مې ژبه خو دا خبره مې ډېره زیاته ستا خوښه شوه. زه تا اپریشیټ کوم، تا له زه داد در کوم چې تا دومره شیزونه راغونډ کړي دي په دونه ګرانه باندې او تا یو شی دغه کړی دی دا یو ډېره زیاته د دغه خبره ده. داسې دا سب سره پکې دا مختلف دې سره دا کاڼي ماڼي او دا ورسره هم مطلب دا دی چې دا که تاسو وګورئ یو دغه کاڼی تاسو کتی شئ دا بالکل نایابه دا کوم دې څه نوم وایي؟ د بلور وایي. بلور وایي ورته وایي. او دغه سپین چې دی دغه ته څه نوم وایي؟ بکره ده. دا بکره ده. او جاو ښه دا بکره ده ټیک شو. او دا څه شی دی دا برګه ګټه چې ده دا ورتکانه خو نه دی که نه؟ نه د بل دا کوستان کاڼی دی. ښه دا د کوهستان کاڼی دی. ښه ټیک ټیک. او دا کمې کمې ګټې دي دا؟ دا هم بلور دي. ها. دا هم بلور دي. ښه دا کوستان بلور دي. دا ښه د کوهستان بلور دی. کلسایټ دی بلور دي. او هسې په دې کې د څونه کالو مطلب د زاړه شیزونه ستاسو سره پکې پراته دي؟ تقریبا د 50 کالو نه والا او 3000 کالو پورې زاړه پکې شته. ښه دغه ارټي تماچه پکې هم دغه ورته به لږه وښیه دا پخوا زمونږ کره دا یوه وه اوس هم شته زما د پلار وه او دا ارټي به دې ته وي او دا هم اوس دا په انټیک کې چې کوم دی نو ورو را روانه ده. موږ به بیا چې کوم دی نو په انټیک کې دا کوو استعمالو چې دا تاریخي دغه دی. او دا دغه چې کوم دی دا کوزې چې دي دا د کوم وخت دي؟ دا هم تقریبا 200 کاله زړې دي اسلامي لکه که نه مشرانو. ښه د مشرانو اسلامي د روایت دي. او جاو ښه ټیک ټیک ټیک. او یاره زه خو د ډېر دا تقریبا دا بیا لږ سیوا دور ده که نه؟ ښه دا سیوا ده او جاو ټیک شو بالکل صحیح شو بالکل صحیح شو. ښه نو څه پیغام ورکول غواړې خلکو ته د خپل وطن خلکو ته څه ویل غواړې؟ د وطن خلکو ته خو مې دا پیغام ده چې لکه هر انسان له پکار ده چې دا سامان خرابوي نو او محفوظ یې کړي زمونږ د مشرانو نښې دي. او جي لکه واړه را روان کول ډېر خراب طرف ته روان دي. موبایل کې ګوتې وهي او فیسبوک په مخ باندې نو د فیسبوک نه خو دا ډېر زیات ښه دی. ښه نو دا یو ښه شوق درته منداڼو دی. ښه شملې چې به فشار بلې بالکل. او جدا خانک ته خوراک چې به پکې هغه خوړو دا راشپیل له شولې پیدا کولې. دا د زنګ د اسو ښه دا زنګ دی جی او اسمانه دا پنهیری مثال کڼاوي دته کڼاوي وای کڼاوي په خټو کې چې به سړی پې ګرځېدو. او جی او زم د ډېر عمر یم موږ ورغه مه کوه. ښه دا راته ووایه دا هم دغه شملو منداڼو دی. دا منداڼو دی. ښه ټیک 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 ټیک. ښه دا نور چې ستاسو سره چې کوم دغه کې سامان د دې وخت کې پروت دی ریډیو پکې هم پروت دی او دغه هم دی نو دې په حوالې سره دا شوق ستا کله راغلی او څنګه راغلی؟ دا خو تقریبا 10 کاله وشو چې د سره 40 کاله وشو چې د سره زموږ دا شوق دی او اخلو جمع کو دا سامان. ښه او جاو نو دا مطلب د خبر نه مې دا دی چې دومره تا قیمتي شیزونه راغونډ کړي دي. ګرځو پسې هر ځای کې چې چا سره لکه زیات خلک لکه قدر یې ورسره نشته. ښه او چې زموږ سره قدر دی موږ لګیو راغونډو جمع کوي. دا زمرد تاسو خرڅوئ دا شیزونه دا ګټې دا زمرد دا خو د سواد زمرد دی پیزا ګټو. ښه او جا دا خرڅو دا دغه وخت کرنسي ده. ښه او دته دا مری دی دا هغه وخت کرنسي ده. ښه او جا لکه دا پیسې په دې باندې به تا سامان اغوستو او دا دغه وخت کرنسي ده. او دا هم دا دغه وخت کرنسي ده. ښه دا هم ده او دا هم ده او دا څه دي؟ دا هم دغه وخت کرنسي ده. ښه دا هم دغه وخت کرنسي ده. ټیک 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 ټیک. ښه دا راته ووایه چې په دې لکه دا یو منګی ځای نه چې دا د کم وخت دی دا څونه زاړه سامان دا هم تقریبا دا منګی د اسلامي دی 200 کالو دی. ښه 200 کالو دی. ښه ټیک ټیک ټیک. او داسې دا نور سامان چې ستا سره کم دی نو په دې کې تاسو مثال دا کدو دی.
ها او خالي کړی دی پکې د نو دا تقریبا د 100 کالو جوړ دی ها دا کدو دی او جاو ها په پښتو کې ته غړانګي کدو وای او جاو ها ټیک شو او دا ګلاسونه هم دا وخت تقریبا اتیا کاله 100 کاله یو نیم 100 کاله ها دا دونه زړه دي مختلف ها ټیک بالکل صحیح زه تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم تاسو مال ټایم راکو او مال اجازه راکو چې زه تاسو دا ځای وخیمه نو امید لرم د حکومتي چارواکو نه هم دا توقع ساتم چې داسې خلک اپریشیټ کی هغوی له د اجازه هم ورکړي چې دا پرزرو کی دا وساتي او دا یو تاریخي ورثه ده او دا زمونږ د ټولو په شریکه ده نو که یو سړی دومره محنت کوي نو هغه له د هغې صله ضرور ورکول پکار دي ما له راکړئ اجازت بل پروګرامه پورې الله په امان پاکستان پاینده باد او زنده باد